عزیزانو دا هغه تیر مضمون چې ما د فرعون د دور حکومت ستاسو په مخ کې شروع کړی او بیا مې د فرعون د زندګۍ ټوله سټوري ستاسو په مخ کې بیان کړې وه چې دی په ابتدا کې څه او بیا د زمانې هوا دې نه څه شی جوړ کړ او بیا د دعوه د څه بیا د 400 کاله بادشاہ او په 400 کاله بادشاہي کې د په سر کې نو خوښي او 400 کاله د خدای دعوه کړي نو ما دا ټکه ستاسو مخ کې عرض کړو چې کم شی چې کمال ته ورس نو هغه سره بیا زوال لازم د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری ده چې کم شی کمال ته ورسی نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي عزیزانو دا د فرعون کمال غریبو مالدارم شو بادشاہم شو خدای امزان ته وې دنیا ورته سجدے مو کړې دا کمال اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومه طریقې جوړ پدې سړې پويږي نه د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د تپتم نه لګي کور کې اور ورته ولګي او د تپتم نه او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تبعی وشي او د تپتم نه دیو جن هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لري چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې تاسو کرونی سي او تانه اخلاص داسې لاتو چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی داسې طاقت په دې کائنات کې نشته عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش او بیا د فرعون په غیږ کې لوی او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقعیت د نظر ملک پرې خو بل ملک تلا هغه ملک ته چې د کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دو لونه ای بغړې او چیلې سرولې کوئی ته بچراله ګډو چیلو لبه او بور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کا سورې استا موسی عليه السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکرو اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکرو استا ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکرو ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري د یو پیغمبر قوت چې د سلويختو پهلوانانو عمر یې عزیزانو بیا سلويخ هغه پهلوانان سلويخ هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخ پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوي نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر په دې ملک دا څه خلقم تیر شوی دي چې هغه دا بوي چې پیغمبر ته د ډېرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 400 نه زیات نشته
مونږ ته څلور ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته لس لس او څوارلس او سل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وې، 1400. او الته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغینې وي او د ښځو ته به د خدای دین رسول. هلته د قوای شهواني خیال نه و، کني یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 5مې ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره خبره جوړېږي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي؟ تاسو دا جومات کې چې ناستې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته؟ ووایي 4 کولی شئ؟ یوه نه شئ ټینګولی، لکه ناګویا نه آس پچي، یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي، بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي. خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر. الله ته پته وه، الله ته پته وه چې ته د یو نه د 2 قابل هم نه، تا هم 4 روا دي خو شرط ور سره لګولی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا نو فواحدة، کدا یره دی چې ته به عدل نشي کولی، انصاف به نشي کولی، پارشي کې به مساوات، پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کولی نو الله وی فواحدة، بیا به یوه کې، بیا به 2 هم نه. تاسو پوه شئ؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، که تاسو یریدئ چې عدل به ونه کړئ نو فواحد، بیا به یوه. او ډېرې ښځو فطرت درته معلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور ته لاړ، هغې وله د شاتو شربت، نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به ووایي چې مونږ له خو ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي. په دې چل به دله زورونه ورکو چې دی بلې بیبي کره ته ولې تلی، چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر، مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مومو. حضور علیه السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي، ما خو د شاتو شربت غذا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه خورم. ښځو د لاسه قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك، الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام یې؟ خدای بند صدا خو دی. ښځو طبیعت، ښځو فطرت دا دی. حضرت عائشې کور کې پروت دی او نیمه شپه کې پاتې، جنت البقیع مقبرې ته لاړو، 3 ځله دعا وکړه، 3 ځله ادیرې ته لاړو دعا یې وکړه او 3 ځله دعا وکړه. اوس بعض خلق پاکستان دی هر بلا پکې شته، دوا دلته کوه او ملته مه کوه او فلانه، دعا هر وخت کوه. 24 ګنټې دا خوله په جړا لره، خدای ته وازه لره او خدای ته سوالونه کوه، خدای ته زاری کوه، هر وخت دعا کوه. یو وخت په 24 ګنټو کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني، شریعت پکې منع کوي. یو وخت او کچاوي دې سټ نه نیسه او د مرغۍ غوندې چې دا سټاو. پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې متراوت. دعا وکړه. پیغمبر کله جهاد په میدان کې ولاړ دي دعا کوي، بدر کې ولاړ دي دا د هر په شکال میاشتا د روزې میاشتا، روزه یې نیولې ده، جنگ هم کوي او دعا. چې پروردګار کته غواړي چې د ځمکې د پاسا
تا نامې اغستو والا پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا او که د ځمکې د پاسه خپلې نامې اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکړه. د بدر میدان اوس میاشت دوه کېږي چې ما ولیدو، هغه ځای مې ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو. عزیزانو یو لیش بوټی پکې نشته، سوری نشته، کاڼي شګې ګیر چاپیر غرونه او د هر په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یوه قجوره په 2 کسه خوړلې ده او روژه یې نه دعا یې داسې دعا به ستا او زما غوندې دعا به یې کوله، ستا او زما غوندې داسې دعا به یې کوله. محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لاسونو کې ښکاره دومره. تاسو داسې دعا چرې کړې ده په ایمان؟ تاسو خدای ته حاجت نشته؟ که مولیان مو دي د خدای په قهر اخته دي، که مونږ یو لا د خدای په قهر اخته دي، حاجت هم نشته. پیغمبر حاجت و د ټول کائنات غم یې په سر و داسې ده. زما عزیزانو دعا 3 ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرېږي همت راغی چې تر څوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړې زه وګورې او الا بابا ته به کې او ته به راکې دا شیطانت مکه باباګان چاله څور کولې نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی. په دې خبره پوهېږئ؟ ورکول د باباګانو کار نه دی. باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج، ستا دعا ته پادیرې ورغې محتاج دي دې ته چې ته پې دعا وکړې. علما لیکي چې یو آیات کرسي چا پادیره کې وویله نو 40 ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت هغه مقبره 40 ورځې عذاب نه یو آیات کرسی دي چې پکې ووایه نو په ادیرې ورلې څه قرآن پکې ووایه نو هغې نه ډېره فایده. اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جولی کې اچېږي. خیال م راغی؟ نو هغه د پنجابیانو کار مه کوئ چې چرګ زیارت ته وړی چې بابا کوکړ گھن کے پتر دے، کوکړ گھن کے پتر دے، چرګ مې راوړی دی او زوی راکړه د دې په بدل زامن مامن او لوڼې مونې دا ورکول د خدای کار دی، دا د بني آدمو کار نه دی، دا د زیارتونو کار دی. اوس بېله خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ یې ډولکي غاړې ته اچولي او ګلونه یې په غاړه کې اچولي په دې سړک روان و غړس دی غړس دی غړس څه چل دی د بابا ډولی روان پټه پوړانده شوي او پټه پوکي په غبرګو کې نه. باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی؟ که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي، او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خان وروره، هغه وایي چې چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست ژمی او سخته یخني وه، سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خان وروره وایي چې وایي کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته نه ګرمېږي بس چې دا اور به هلته وي. خو دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتکي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې خنډاګان ورسره وي. د هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد، د هغه بې پدره قوم دی، د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه. خدای خبر چې دا د خطکي اګونه پیدا دي که دا څه بلا قوم
بالکل د سړی ځامن نه دی او نه په خبره خار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړي جمعې په شپه چې پیدا شي هغه اغنجي دی او اغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساڈے دادے داڑھی کدو منائی شکل تمو گو رہی فغوگونو کی بید سرو زرو مندرے چولی پیغمبر ویلی دی زر سڑی تا سرو زر استعمالو الحرام دی نکی ویلی دی حرام دی بد سرو مندرے پغارا کے چا بدوم را غا دغا چولے جم کئے ون دوم را اگدبے او دا تاو ماغو دی خرکی کن سید دے اگر آخوات پیچی دغا چولے 472 کې سری راوتی سوچا سید دې سترګو ته وګوره سکی سری دا زمون خلق ایمانونه دي دا زمون خلق دي نو زمون دې کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلي په مونږ به قهر نه نازلي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای نه ګڼو رسول نه ګڼو قرآن نه ګڼو مذهب نه ګڼو ایس نه پوهېږو خو که یو خر را پاسېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی مونږ هغې پسې یو قچر را پاسېدو چې دا شی دی مونږ هغې پسې نو مونږ به تباه کېږو نه غر کېږو به نه نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده مالما خو یو شعر ته جمعې مونځ ته راځې که نه وی چې یو مالما خو ویل چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته خبدا وی چې د حال تر دا بتر وی ډاکټر یې نه بزلی دو تا ته خدای شه بیماری ده دې نه توبه وباسه نو جوړېږي وی دې نه خو الله که توبه وباسه خدای دې نورم دا مرض زیات نو یار ته وایي ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته خبدا وی چې د حال تر دا بتر وی دې نه نور غرق شي زیات نه خبر مونږ کې دې نه زیات زمونږ حال وګوره ټیکسونه زه ویم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وګورئ د هغه ورځې انتظار وکړه د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې د هغه ورځې انتظار دا ټول زموږ اعمال د ټیکس په شکل د وی سی آر په شکل د ټي وي په شکل مونږه د بوټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی او دلته سراج ټي سټیشن افتتاح شو نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتام یو ورځ تاسو ته کوم نو مونږ ورپسې چې خدای دې تباه کړه ته خو مولای بیړه دې غرق کور دې د میردین جومات ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم مونږ چغې جوړې چې چغې جوړې کې اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑ روپے لګېدي 18 نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل د یو ملا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشته د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشته چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه هوسۍ موسۍ پیدا نه شوه ګیدړ دی دا خو مردار دی ویل څوک وایي چې مردار دی نه ملا زوی زه یې ما وکړم مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه یم چې حلال ډېره ښه ده چې راله پلار ته یې وایي چې نیا جي ګیدړ حلال ہے هغې وی چې نه مردار ہے کون رکھنے کے گدڑ حلال مردار دے تو کوئی حلال یہ چیزی نور جمال آنکھنے کے گدڑ حلال
استاذ نور جمال हुई क्या लाल क्या नूर जमाल आंख ने ठहरा फिर मैं किताब देखा और चीज किताब होगा किताब रागस्ते टोल लकांदा से वर्तलान देना दोस्त किताब लाश की निवले दे और तो वही के सुनो भाई सुनो किताब दा मसले के जिथे मियां नूर जमाल जिथे मियां नूर जमाल गिदड़ शिजड़ सब हलाल नूर जमाल की चरते हल तक गिदड़ान मिदड़ान तोला लाल जी देखो गोरे ये सदर पाकिस्तान में कम की स्टेशन इफ्तिताह की आंखों मुबारक अब यह बिल्कुल रवाई दावे करते सनेमा गानी बिल्कुल रवाजी जकत पागे बांधे 300 रुपये टिकट से नो 300 के ध्वनि में दो हुकूमत टैक्स है क्या लमरा गई 300 रुपये दो बाइस्कोप टिकट से नो ध्वनि में दो हुकूमत टैक्स है नो चिब्दला टैक्स वर्के नो सनेमा अमरवा दावी सीआर जका हराम दे दुई वर पसेले गर्दी रागर्दी कि दुई ले पे टैक्स न देवर करे तो उस पबाड़ा की वीसीआर वाला और पदे कस्टम वाला रावड़ा कि पदी रावड़े दुई उनी सी और कस्टम टैक्स पे वर के बिया वीसीआर अमरावाज पदे खबर पोए दे दगा शरीयत के दा दुई कम चगे वही शरीयत बेंचुने जोड़ करी दियो दा देरा रवान दे आगा देरा गयो इस्लाम और नजरिया और प्लाने दामुंगा खुद इस्लाम नम बारियू और नजरिए नम बारियू नजरिए पाकिस्तान नम मुंगा बारियू जगह के पाकिस्तान के सही इस्लाम वारू शर्मेदल इस्लाम तक न वारू नमुंगा दार से न बार करी नमाजी जानो दुईला की पके सवार के बिया रवा दाग मुलाकार दे दर तने किस्सा करे वा दरे तलाक खजला वर्कर दरे तलाक और उस्ताद ले द्रे और दे सार दा पनन बई के पखैरो गने दायरा पसलोरम और दे वर्ते सीधा से खदे तमे तो गुस्सा के हो मो बस फजान पॉइंट सुमो ये और द्वादरे में वर्तो वे खा वे बस यो दौर दे नोरम जरा जकर मतलब है कि दारो गने रोगने बे खड़े रा खड़े वर्ते जिदा चल दे कि गल नु गोल मगोल रखिए और किसी नु क्या नहीं है मुल्ला बड़े जालिम है और तेजा राती जाके तू अपनी रन नु कहीं के तने मनु कबूल की तो है ना वो हाँ नु तौरते से मैंने भी तनु कबूल की तो है बस निकाब मुशी और नूर मुलियानो न वे जो बिगर मुला ने मुला को मैंने कुछ आगे हुई थी नहीं वे वो बड़ा जालिम मुला है उस दिन नजदीक न जानी और तबाह कर छोड़ दिया ते मनु कदी कदी आया कर जो गल होए तो मैं उन्हें गोल मोल करके तेरे वास्ते सफाई कर नौजीजा मामले से वाला गोल मोल दा ख्याल जरा गए कि दुई खुशहाली अगार से ब्याह आवाज और कि दुई खपाई और सहारा इलाका के तानेदार ने इजाजत वाला डमा गडावा खैर दे कतानेदार ने दी इजाजत नहीं आगस्ते गडमाने से गडो ख्वाब हलाल और हराम ब खुदा और रसूल पलाल हलाल और हराम ब कुरान और हदीस को उस हलाल और हराम बे इंतजामिया इलाज की दी इजाजत वाला हलाल इजाजत दिली अगस्ते हराम तो ये खबर पोई गई जमा जानो दे तरफ न खुदा तवक्को मकवई कि दस निजाम ब पता सुराशी के साथ से इस्लाम हो दा तरफ तक खूब मगोर जकत दा खलक दी नहर और नहर सड़े छिदे अगर खपली खेत पे गम की भी अगर सर दबल सी गम नहीं कवि यो सड़े हो गया नूगी सरा दबल खेत गम नहीं सेवा खपली खेत दा गरीबान नहर दी नु दुई जान ला खेत न डकेगी दुई मुल्क और कौम सके कौम ला सोच पकार दे कि दा मुंह पस बलो बलो सरी मुंग त सोच पकार मुंग त खपल जिंदगी जोड़ो असबाब इख्तियारों पकार दी जमा अजीजान रोजादा उगत तकरीरना पकारम नदी से गुजरता हो ख्वारश पच समले सोच कवा दाजत सला पैदा है
او زه کوم زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی دا زه مشر کړی ولې په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نه د یانو نه محلې نه علاقې نه اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دي دا جومات دی چا کې چې تاسو ناست یې د جمعې لمونځ پسې دې کې حافظ ولاړ دی قرآن ختم زما زوی دی هلته خپلې تراویح چې بیا دلته راځي د حافظ پسې څو رکعاتو کې تلاوت وي بیګا راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلک وتښتېدل تاسو څه وایئ چې د دې محلې خلک چې په چا کې دا جومات او څوک پکې وغځېږي نو مونږه صاحبه دغه قرآن ورپسې بیا په قبرونو هم وایي او دغه قرآن ورپسې په کور کې په ختمونو هم د دې جومات دا حافظان چې چا قرآن وي او دوی ژوندي دي او ترې وتښتېده که نه جي دا حافظ بیا کور ته بوځي چې راشه اوس ده پسې دا 3 سپارې ووایه چې دی وبخلئ ستاسو په دا زاړه ایمان ووایي چې په دې قرآن به دوی وبخلئ اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی دا قرآن به تا ته وایي چې او ملا خوله کې دې دانه وخېږه پرون ته ولاړ وې په روجو کې د پکي لاندې دی درپسې نیمه ګنټه قرآن اورېدو ته نه شو ودرېدی اوس ته ما ده پسې سپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لېږي چې هله دا راخلاصي په دې قرآن به دا قوم راخلاصي د ختم په شپه بیا شیطانت له ټول جومات ډکي پولی وي او چای وي او شیریني له هله په قرآن دا د مالګه پې دم کوه هله صاحبه دا چیني ته دم کوه هله دا فلانی ته دم که په دمونو ممونو نه کېږي تور خوړم یو سا په دمونو نه کېږي په ژوند راشئ دې قرآن ته ودرېږئ د خدای په قهر اخته یئ د خدای تباه کړي یئ خدای غر کړي یئ خدای شرمولی یئ نور بم شرمئ په ژوند ورته ودرېږئ د خدای کلام واورئ خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړۍ بم دغه خدای فرعون غوندې لعین رونیو دا قصه به مخکې راځي انشاءالله فرعون غوندې چې رونیو بیا چې خلاصولی نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت به سجدې ورته لګولې او خدای ورته وی او اوبو له حکم وکړو په اوبو یې رونیو هغه فرعون بیا چې خلاصولی نه شو چې یو ځل د خدای رونیسي په خدای مې دې قسمي چې نه دې بیا مور خلاص کي نه دې بیا پلار خلاص کي نه دې بیا زوی خلاص کي نه دې رور خلاص کي نه دې دوست خلاص کي نه دې علاقه دغسې هر جومات کې چې ګورئ رومبی 2-3 شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تښتي دا فصلي مرضان چې دي دا د بټیارۍ زامن دا د بټیارۍ زامن قرآن نه تښتي تراو نه تښتي منځونو نه تښتي دا قوم او ښه ورځ لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو ته نه وایي دا وګوره سال دی سال دی دا ټیپر نه دی ډېر ښه کار دی چیني ګرام ډېر ښه کار دی ته دې ځان ته خو مو ګوره دا خو الله دی عذاب داسې ښکاره نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځئ عذاب کله صاحبه د مجسټریټ په شکل کې عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې عذاب کله صاحبه د کچرو په شکل کې عذاب کله د ټیکس په شکل کې که نه جي دا شکلونه دي مختلف د عذابونو او ستا د اعمالو شامت دی مختلف شکل کې بعضې وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه ګیر چې د بلې ګناه ده او دا مې درته مونږ هسې خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یاره ظلم قسم مې د په خدای که دا لرې او د ده په ځای بل هغه د موږي والا رانغی نو زما نه دا ګیره کړه چې څو پورې د دې قوم حال کوم قوم چې خپل حال په خپله نه یې بدل کړی د بره نه بدلي لاندې نه به خپل حال بدلی نو هله به د حال بدلېږي بره نه بدلي په دې 35 کاله کې خو تاسو وایئ چې مونږ وایي چې دا لږ دغې نه هم وي چې هله کلمې وایو
پلانې کې کلمې لاندې تاسو سال دي ګرچې کلمې لاندې چې د څومره اسلام او مولا او شرمولو دومره ما خیال دی چې به 35 کاله کې چانه وسته دا یو نن لندن ته روان دی که پروردګار په تورې بلامات کی د سود د زکات پیسې په دې مليانو په دې جماعتونو کې ګرځول دا مليان به په شرمول خیال امراغي دي زما عزیزانو دا څه زموږ اعمال دي څه نظام د ملک داسې دی کیږي بس د خدای یار ما هیڅ دماغ کې نه راځي چې کیږي بس دې خلکو ته وګورئ روجر ارما خام وګور ار سره د خپل حیثیت نه اوچت روان نه تا چې سوست هغه کوه وورا یخ وبا شربت دینه بغیر الله هیڅ حکم نه پریدي ار سړی ته دای روح دغه پلانې شربت ته د سکواشونه دي د جوسونه دي د اچارونه دي د صدر پلی دي د صاحب شامی کباب دي د پلانې سورې خاورې اوپرې دا کو جهنم دې چاره بلا اور واچه سار ته غل جوړ شي کار دې سده ظالمه خو روټای دا او شربت ته اوخرا او راشد شپې درې سپاره سلور سپاره قران ته ودرېګا قرآن واورا شپه په دې تیرا کا سار لرا پاسه روحاني تسکین بدل کړي روحاني او چې شپه دې په سکواشونو او په شامی کبابونو شپه ته رکړي او سار را پاسه د خدای په قهر باقته والله که روحاني تسکین چې د خدای په ذکر کې او د خدای په یاد نن هغه جماعت ته څوک نه دي چې کوم کې قرآن حافظ ولا هغه جماعت ته زمونږ جماعت ته مالک کې خلق یاره جی ګرمي دا بالکل نه جی ګرمي بیگا میں کتا غد لندو تراو والام سیبا په سلور پینزو صفونو کې یو نیم پاتې لندو والا مطلب دی جماعت کې حافظ والا مطلب هغه مولا لټي چې امریکنه انجنی پشل ملټو کې ارته خلاصه 10 دقیقه ته نه لفظ کویږي دا قوم یا دا خلق دی نازه ویزانو دا یو د نفس دوکه ده چې تاسو به براتی چې مړی شي سره زیارت ته او ختم دی او سلیقی دا جوړه دا او مسواک ته او ګمنځ دی او تسبیح دی او رومال کې دی تړلی او زلار شه مال راکې یا چرته غنجي بوزي غنجي بوزي او صاحب د مړی جوړه ولا ورکې برې څه دا مړی برې څه چې د مړی د سپي بچي دا دغه بده برې څه په دې مړی او بخله په څه خبره بده د مړو غنجانو مغنجانو باندې دا مړي بخره کیږي نه په جون قران ته او قانون ترش بل خبره په پاکستان کې تاسو ټول د پاکستان قانون منل لري کنه خبره کوي منل ځکه چې پاکستان کې اوسېږي نو پاکستاني قانون به مني مارشل لا به مني او تعزیرات به مني او څنګه واه چې ما پاکستاني قانون منل لري په دې خالی منلو به بدی پری دي چې د قانون خلاف ورزي کتابانه پرچا چاک پری بدی چې ته یو جرم سره عمل کې او 302 پرچا در باندې چاک او تا عدالت کې چې ما خو دا قانون منل او منلې نه بعد په ما پرچا ولې پرې کړې نو عدالت وایي چې بچي خالی په منلو کېږي نه قانون مطلب دا دی چې د قانون په پکړ کې بزان نه راولې او نه په ذات کې که ذات کې رالې نو یوازې په منلو باندې خلاص ٹھیک ده قرآن مونږ منلې دی الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله وی احسب الناس اي خلق دا ګمان کوي ان يتركوا چې دوی بخلاص ان يقولوا آمنا خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی او نور کار به ایمان نه نو قرآن ما منلې او په ذات کې رااله او زندگی دې ټوله د قرآن په خلاف کې وا نو خالی منل چې دي دا په قیامت او قبر کې ساتل عزیزانو د فرعون بیان او ان شاء الله بل دې کې واخر دعوانا